بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه ملک اسماعیل تاسو ته ستړي مشي هرکلی په خیر علي وایم. باوري یم چې روغ جوړ خوشحاله به ژوند حالات واقعات معاملات په مو ډېر ښه روان وي. کتونکو نن زه به ووایم چې په یو ډېره مهمه ایشو باندې به نن تاسو ته زما نننۍ ویډیو ده. دغه ایشو دا ده چې په شلم اکتوبر باندې یو پروګرام شو په پېښور کې. په دغه پروګرام کې په ګڼ شمېر کې هنرمندان موجود وو چې په هغې کې خواجه سرا هم وو او د هغې نه علاوه چې څومره هم د هنر سره د موسیقۍ سره تړلي خلک وو په دغه پروګرام کې ګډون کړی. په دغه پروګرام کې چې موږ څومره معلومات څومره پلټنې مو کړې نو په دې کې جرنلسټان هم موجود وو. د هغې وروستو یو پټکي والا ایشو مخې ته راغله چې په کوم کې خلکو په سوشل میډیا باندې په یوټیوب باندې او له دې نه علاوه چې څومره هم دغه د رابطو ویب سایټ دي په هغې باندې یو ایشو جوړه شوه چې شمله پکې یو تن ته په سر شوې ده او دغه شمله ولې ده ته په سر شوې ده. نو کتونکو هم په هغه ویډیو باندې به نن زه تاسو سره دغه نننۍ خپرونه کوم. نو دا هغه ایوارډ دی چې کوم ایوارډ میلاو شوی او دا هغه شمله ده چې کومې شمله باندې نن سبا په سوشل میډیا تاسو ګورئ. د ټي وي چینلو جیب هم دغه ریپورټ وکړو. زه خو دغه ټي وي چینلو ته اریان یم چې دوی سره د ریپورټینګ لپاره نور څه نه وو. نو په دې شمله باندې وکړو چې ده ته شمله ولې په سر شوې. چا د شمله میلاو شوې وه نو هغه هم ما سره دلته موجود دی. احمد چې کوم په مردان باندې پیژنګلو لري او خپله یوه نامې پیدا کړې ده په هنر کې په موسیقۍ کې. او نننۍ چې موږ دغه مرکه ریکارډ کوله نو هغه وویل چې شمله به پکې وي نو زه به نن کپړې هم نارینه اچوم. دا نه چې کوم د دې خپل هغه کپړې وي زنانو اکثر چې کوم ایونټ وغیره کې د استعمال راولي نو دغه شمله په ما ډېره ګرانه ده. دې نه علاوه جیبه زه به تاسو ته یوه خبره په دې کې ضروري ګڼم مهمه ګڼم چې موږ کله د مرکې له رالو نو د دې دا پټکې چې څومره په عزت کې پروت وجي نو زه هغه تاسو ته نشم ویلی چې دې پټکي سره د خواته چې کوم د دې د هنر مطلب پروګرام لپاره ځي یا بنګړې وي یا نور څه نو هغې ورسره هم خواته نه ویښې. بیا دې نه علاوه چې دغه مرکه مونږ ریکارډ کوله نو زما ډېر خوږ چیرمین دی د پښتو چې کله ما پښتو کې جی ماسټر کړی د عبدالولي خان یونیورسټۍ نه. نو په هغې کې زمونږ چیرمین و ډاکټر سویل صاحب او چا چې د باچا خان بابا په آزاد سکولونو باندې پی ایچ ډي کړې ده نو هغه سره هم زما خبر وشوې. او اول خو مې ضروري په دې ګڼله چې د احمد سره زه به هم دا زما درېیمه مرکه ده. لومبنۍ مرکه د ده په ژوند باندې شوې وه چې دی د فیلډ ته څنګه راغی. دویمه مرکه د ده دغه تبلیغ او د هنر پرېښودو یوه معامله راغلې وه. او دا درېیمه مرکه چې زما کومه ده نو دا ډېره حساسه زه په دې ګڼم باندې چې ځکه دا وخت چې کوم کتونکي دي نو هغوی به وایي چې ډېر به زما مخالفت هم کوي چې ستا څه کار و چې ته په پټکي باندې احمد سره خبرې کوي. او ډېر خلک به چې کوم په سوشل میډیا مونږ ګورو نو هغوی وي چې پټکې لازمي خبره نه ده. پټکې د عزت نښه ده او په عزت په توګه باندې ده ته په هنر باندې دغه ایوارډ میلاو شوی دی. کتونکو خبرې به زه ځکه ډېرې کوم چې زه تاسو د دې پروګرام په مقصد هم پوه کړم. د ډاکټر سویل صاحب د وینا تر مخه او سعدالله جان برګ صاحب چې د پښتو په تاریخ باندې ګڼ شمېر کتابونه لیکلي هم په اردو ژبه کې هم په پښتو کې. د هغه د کتاب د حوالې نه کتاب نه حواله در کومه چې پټکې د هغه وخت نه معاشرې ته راغلی دی او پټکي د مار چې به کومو خلکو عبادت کولو په هغه وخت کې چې کوم پوجا به یې کوله نو د هغې وروستو دغه پټکې په وجود کې راغی. څنګه چې به مار د هغې لپاره ډېر معتبر و ځکه چې هغه به داسې منجلی شوی او سر به یې داسې کړی نو هغوی به د دې مار ورته دومره ګران و چې بیا به د مار عکاسي کوله نو دغه پټکې به هغې دغه نښه کې جوړ کړو. دغه سعدالله جان برګ صاحب د کتاب نه دغه ما ځان سره پوینټونه لیکلي دي. دغه یو حواله را. دویم جی پټکې کمو خلکو ته میلاویږي ډېر ډیټیل کې پې نه ځم ځکه دی به خپله هم خبره کوي. خو بیا وروستو دغه پټکې د قبایلي خلک چې کوم نو د هغوی د جرګو مرکو دپاره دغه د پټکي استعمال شروع کړو. دغه وخت کې اسلام چې کوم دی نو اسلام کې هم پټکې دی. اذان له خبره ده په هغې باندې زه دومره اذان کې توان نه لرم چې په هغې زه خبر وکړم ځکه چې په هغې باندې علما شته مفتیان شته او خپله خبره کوي. خو زه بیا درته صرف په مختصر شانتي ووایم چې پټکې د مار چې کوم خلکو عبادت کو د هغې د وجې دا ایجاد شوی 15,000 کاله مخکې د سعدالله جان برګ صاحب کتاب دی د پښتو تاریخ
او بیا وروستو چې کوم مار چې کوم دغه هم د موسیقۍ سره تړلی شعر ځکه چې د مار چې کوم رقص دی هغه هم په موسیقۍ کې راځي او وروستو چې کوم خلکو ته دغه پټکې میلاو شوی دی نو دغه پټکې یوازې مستمردان ته نه دی میلاو شوي دا پټکې چې څومره هم د پښتو ژبې هنرمندان دي په دې سوشل میډیا په دې ټي وي په دې یوټیوب او په دې هر څه باندې به تاسو کتلی چې خلکو سندرغاړو ته دغه پټکي ورکړي دي که څو نومونه ځکه نه اخلم خو تاسو ته خپله پته ده چې کومو خلکو په فن کې هنر کې یا داسې نورې څه کارنامې کړي نو هغې ته هم پټکې میلاو شوې په پښتون معاشره کې پټکې هغه خلکو له هم ورکړی شوی دی پټکي مطلب یو کس له مشري ورکول یو کس له عزت ورکول نو هغه ته هم پټکې میلاو شوی دی دې نه علاوه جي د پټکي په باره کې به زه وایم چې پټکې یوازې زموږ پښتانه نه چې جي د سیندیانو هم پټکې دی خو هغه په بل ډیزاین باندې دی دغه شان بلوچیان چې کم پټکې چې په خپل ډیزاین باندې دی دې نه علاوه جي زموږ چې سیکرونه کم دي د هغې خپله یو پګړی وي نو په مختلف شکل کې د پټکي وجودونه موجود د خو دا په سر باندې پروت وي نو چې کم څیز په سر باندې وي نو هغه د عزت او د احترام لایق وي بله خبره به جي زه دا وکړم د ډاکټر سهیل صاحب د وینا تر مخه چې څنګه چې موسیقۍ سره تړلې خلکو له دغه شانتي یا د فن یا د هنر سره تړلو خلکو له دغه شانتي عزت په توګه باندې پټکې ورکړل شوی دی نو که همت ته پټکې میلو شو څه لویه خبره خو نه ده نو دا خو تاسو ته ما د دې پټکي دغه مختصر شانتي حال احوال بیان کړو بیا به ډاکټر سهیل صاحب سره هم مرکه کوم د دې انټرویو وروستو چې هغه د پښتو د کتابونو د حوالو نه څه دریځونه خپلوي ډېره خبره ما هم وکړې او ټول ناول خو تاته یو ځل بیا موږ ستړي مشي وایو ژوند څنګه روان دی او دوی نه علاوه چې مخې ته پټکې هم پروت دی کپړې نن د نارینو اچولي دی هېواد ډېم پروت دی څه داسې را پټکې خو درته سم داسې بلا غونته کې جوړه شوه ډېره شکریه ډېره مهرباني تاسو چې رالې او دا پټکې ماته داسې دی دا ماته ډېر معتبر دی ډېر عزت پټکې کوم ځکه چې دا ماته په لیډیز کپړو کې اچولی شوی دی او دا زه د دې ډېر زیات عزت کوم او د هغې وروسته ورته کپړې بیا په مردانه لپاره او د دې پټکي زه ډېر زیات عزت کوم دا زما لپاره یو ډېره غټه خبره ده چې ما ته خدای پاک مال راکړی دی ما دې په سر کړی دی او دې دا ماته زنانو په کپړو کې اچولی شوی دی او دا دې ته ما اوس مردانه کپړې واچولي چې دا د پښتنو نښه ده او دا ما له خدای پاک راکړی دی ما د مردانه کپړې اچولي دي صحیح د پټکي دا ورته تا ویلي و چې ما ته پټکې راکړه که نه هغې درته خپله باندې پټکې درکړو نه بالکل ما ورته نه دي ویلي ما ته خو پته هم نه وه چې ما ته پټکې په سر کوي او نه ما ته داسې علم او نه ما لیدلی و د دې علم ما ته بالکل نه ښه کتونکو دا چې کومه پروګرام شوی په پېښور کې د دې پروګرام نوم پیغام انسانیت کومو خلکو چې د انسانیت د یا د انسان د اصلاح او د فلاح لپاره چا کار کړي وي هغې خلکو ته پټکي میلو شو یوازې تا ته پټکي میلو شو که نورو خلکو ته هم نه یوازې داسې نه لکه د خواجه سراو یا ټرانسجنډ خوا خو تا ته میلو شو نورو خلکو ته جرنالسټانو ته هم میلو شي په هغې کې که نور موسیقي ایوارډونه تقسیم شوي ایوارډونه ورکړی شوي ښه پټکې پکې صرف تا ته میلو شو جی بالکل ما ته صرف ما ته او تا ته مخکې نه اندازه وه چې ما ته پټکي میلوي نه بالکل ما ته پته نه وه د دې علم ما ته بالکل نه صحیح ښه دلته کې تا چې څنګه د دې انټرویو نه مخکې موږ سره یو خبره وکړه چې که دغه ټایم ما د پټکي نه انکار کړو نو بیا هم راپسې پښتانه نښتي چې ګوره دې د پښتنو شمله نه پسري بالکل نو تا ته چې دا پټکي درکولې کېدو زم پښتون یم د دې خاورې پیدا یم د دې کې پي کې یم او دې پښتنو مال دونه عزت راکړی دی الله پاک مال دونه عزت راکړی بیا دې پښتنو مال دونه عزت راکړی چې دې مقام ته رارسول یم دې پښتنو زه د دې په خادو کې زه پروګرامونه کوم دې زه خادې ولې خو نور مې خو ښایسته کوم او دوی خوشحالي کې ما بوزي او ښه په عزت باندې ډېره شکریه هم زه د دوی ادا کوم او دې مقام ته زه دې پښتنو را رسول یم ډېر خلک اوس په اعتراض کې چې دته پټکې ولې میلو شو نو بس دا خو دا پټکې خو چې دی دا داسې دغه چې دا انګریزان هم راغلي دي بهر ملک نه هغوی ته هم په سر کړی شوی دی یوازې ما ته خو دا نه په سر کړی شوی چې هغه انګریزان چې دلته به حکومت کو په دې خلکو باندې او دوی به څونه رسوا کول څونه تکلیف دی خلکو ته ورکړی دی پاکستان کې او دا پټکې دا په کول نه هغوی ته هم په سر شوي دي کتونکو دا خبره ډېره مهمه ده چې ګوره جي دا خو ښکاره خبره ده چې انګریز دلته کې زمونږ په ملک باندې په بری صحیر پاک و هند باندې بلا وخت حکومت کړی دی او اوس چې هم هغه خلک راشي نو هغوی ته هم دغه پټکي په سر شي دې نه علاوه جي چې کوم د پښتو ژبه نه وي نور هنر سره تړ دي ای تر هم دغه پټکې په سر شي
کوم سړی چې سندرغاړي وي جي مونږ بلا خلک کتلي دي سندرې وي او چې کوم سړی سندرې وي نو هغه بیا ورسره ډانس هم کوي او هغې ته هم دغه پټکې میلو شي. زه به ته دومره ووایم دي چې منګې طبله رباب وي هغه ته هم دا پټکې میلو شي. خو چې یو مخلوق دی د خدای طرف نه دا پیدا دی دا نه چې دی ځان په خپله معنی داسې کړی دا خو جي معاشره د درې قسمه خلک دي جي په انسانانو کې یو ته مونږ نارینه وایو یو زناني او یو دا چې ټرانسجنډ ورته وي خواجه سراب ځینې خلک ورته شیمیل وي دا هم د الله مخلوق ته باقاعده جي د دې دپاره خپل پاسپورټونه جوړ شوي خپله نښه ده او بیا تا ته دغه شان د پټکې میلو شو. یو خو چې زه به وایم چې ستا نه وړاندې چاته ورکړی شوی که نه دا ته ړومبنۍ ځکه خلک جلس شوي دي اعتراض کې څه وجه بس دا خو تاریخ کې پیل ځل پښتونخوا کې پي کې ماته په سر شوی دی نو ځکه او زه هم پښتون یم د دې خاورې یم څه بل ځای نه خو نه یم راغلی. دا خلک چې راپسې دومره خبرې کوي به دې خلکو ته څه بس دې خلکو ته به زه دا ویم چې دا به دوی خپله غلط فهمي او دا زه الله تعالی شکر ادا کوم چې الله تعالی ما ته یو کار مال راکړی دی ما ته یې په سر کړی ده نو دوی کې د خلکو سویمه ده. تاسو خو خبر مخکې وکړه که نه چې دا کم تاریخ نه دا پټکې راغلی دی څنګه استعمال شوی دی چا چاته په سر شوی دی هغه به دوی پښتنو هم کتلی وي دوی ټول خلکو به کتلی چې چا چاته دا پټکې په سر شوی دی. یوازې ما ته خو نه هنرمندانو ته سینګرانو ته هغوی خو هم دغه ګانې وایي دغه ګانې هغوی وایي موږ ورته ډانس کوو لکه موسیقۍ سره تړلي خلک دي ټول موسیقۍ سره ټول تړلي خلک دي هغوی ته هم په سر شوی دی نو بیکه خو څه داسې څه بد نشته. ښه کتونکو غواړم دا چې کم دوی ته هغه پټکې میلاوېدو نو هغه پټکي هغه کلیپ درته یو اتنه ښه سکنډه ما سره دی دغه درته ښیم. تاسو وکتل دغه ویډیو چې په کم کې دوی احمد ته دغه د پښتنو یا دغه شمله په سر شوې ده او ډېر په عزت باندې تا جي څنګه چې یوه خبره کوله تا وې چې موږ اکثر څه پروګرامونو وغیره ته لاړ شو چې کوم ځای کې د میډیا یا د موبایل اجازت نه وي دا پټکي نور خلکو ته هم میلاویږي نو دغه خبره را سره شریکه کړه. او بالکل داسې ځای ته موږ تللي یو چې هلته میډیا الاوډ نه وي او هلته داسې پښتانه وي چې هغوی خپل پټکي لرې کړي او هغه هنرمندانو ته چې د هنر پروګرام وي هغوی ته یې چولې وي نو هغوی باندې خو هېڅ شو نه شوه او زما دې پټکي باندې داسې ایشو راغله. نه نو دا زه دغه سوچ کې اخیستی یم که نه تا سره ولې دا خلک دومره بد کېده هغې وی کېدی چې ته یې پټکي بیا خیال نه ساتې دا خو معاشره داسې ده چې زمونږ خواجه سره او ټرانسجنډر ته دا ډېر په سپک نظر باندې ګوري که نه دا خلک دا په دروند نظر هم تاسو ته ګوري ګوره به تا ته یم چې دومره د پښتنو پټکې تا ته نو زما لپاره خو ډېر قابل احترام دی دا پټکې ډېر زیات عزت یې زه کوم زما لپاره فخر خبره ده شکر الحمدلله چې دا ما ته په سر شو. خو لکه زمونږ دا کمیونټي داسې ده خواجه سره چې دې ته دې فیلډ ته خلک په سپک نظر ګوري جی بالکل نو په دې وجه باندې دا ایشو راله او دا میډیا باندې دا خبره هغه احساسات دې څنګه وو چې لکه کله ستا نوم واخیستلی شو د پښتنو د شملې لپاره او تا ته یې پټکې خو ته به خوړه کې یارېدې چې تا وې وروسته به مسله جوړېږي خدای دې خیر کوي. زما خو بالکل خیال کوم چې ما ته به پټکې شي په سر او زما نوم چې واخیستم زه هغه ټایم ډېر ایموشنل شوم نو زما دا بل کیفیت زما ټایم بالکل بل شانو چې دا څنګه چل دی او څه به کېږي دې کې دا یاره سره وه چې وروستو خلک په ما باندې اعتراضات کوي نو بس هغه ټایم خو داسې ما ته علم نه و چې دونه اعتراضات به کوي خلک ما وجي زه خو دومره پورې مونږ اورېدلي دي ډېر خلکو ته دغه شملې په سر شوي دي شکر دی مونږ ته پکې هم په ښه ریپورټنګ باندې په یونیورسټو کې د پښتنو په دغه باندې میلو شوي دي په شعر اشعار باندې خو چې دا پټکې کله تا د پښتنو د شمله یا دغه چې کوم دا په سر کړه لاندې چې کوم خلک ناستو نو ستا خو به څه کیفیت او څه احساسات به دي وکړه خو په حال کې هم چا اعتراض وکړو که نه اعتراضات وروسته شروع شو نه نه حال کې بالکل اعتراضات نو هغوی خو ماله ډېر زیات عزت وکړو الله دې د هغوی عزت وکړي ډېر شکرګزار یم د هغوی او د الله پاک چې مالې دونه عزت راکړو هغوی ډېر زیات عزت ماله وکړو هغه ټایم بالکل څه داسې کیفیت نه و د هغوی او تا اوس دا پټکې چې تاسو سره دی نو د دې لپاره ته اوس څه به کې دا پټکې به اوس اچوې به یې که نه به یې اچوې به دا به پروت وي جی بالکل زه به د دې ډېر زیات عزت کوم ډېر زما لپاره قابل احترام دی تاسو ته خو ما ووایي ډېر زیات عزت پې کوم او داسې شو چې دا خو زما لپاره یو زندګي شو چې ما ته په پښتونخوا کې په اول ځل ما ته دا پټکې په سر شه زموږ فیلډ والا نو زه به ډېر زیات عزت د دې کوم او اوس چې راکم خلک دي ستاسو فیلډ والي دي د مخالف ته یې سره به څه کوي نو بس هغوی څه خدای دې هغوی پوه کړي الله دې بس
هغه فوی کې نو زه خو هغه د ملګرو کې وو درته نمونه وینالو ډیرو ملګرو باندې رنګ کړي چې دا د ستلو کو مونږ ته د مسله جوړه کړه چا خو سوي نه لري نه زمونږ ملګري خدا سیو چې سس دای خو پته خو خوشاله مبارکي مال راکول چې لکه ته نو څنګه خوشاله لکه ډیر د ځړنه کول نو لکه هغه دا وی چې لکه ته واحد تکس وی چې په ټول پښتونخوا کې تا ته دا پګړی په سر شو دونه زمونږ پیډ والا ته اوسه پورې 200 وخت نه دا پیډ چې ټول خلکو د سپک نظر کې دی پیډ تا دونه اوچت کو په ټول دنیا کې ایشیا کې تا دونه نوم پیدا کو دونه پګړی ته په سر شو لکه ایم خوشاله وکنه زمونږ ملګری صحیح سو ویل داسې غواړي ځکه چې ډېر ټایم نه خراب وستا او چې کوم دا وخت تا ویني پښتانه چې کوم د مینوالي او کڅوک درنه جیلستی غوسه دي سو ورته ویل غواړي د پټکی حواله سره چې کوم کیمرې ته وګورم جی چې کوم جیلستی هغه د ای سر دی بس الله دې پوهه کی هغه او چې کوم زما باندې خوشحالي زما مینوال دي زما عزت کوي او زما په دې پټکی باندې خوشاله دي هغه زه ډیر شکریا ادا کوم ډیر مننه زاده کوم ډیر مهرباني او د زما د قابل احترام د ډیر زیات عزت کوم او پښتون چې ارزه کړي الله دې تل آباد ساتي ټول عمر دې خوشاله ساتي او شکریا قضیه کې سوال د نه بل کوم دا پتا ولې دا اعتراضات ډیر وسو کوي کله د په اسلام باندې ګناګاری درته تبلیغ تو تصویرات مسوران خلک شیر کی او یو نره پرې خود او زه ته پټکی مسله جوړي څه خلک شته مخالفین نمونه نه مخلي خیر دي داسې جی مخالفین خو ډیر زیات دي هر پیډ کې جلسی دا اگر چاته پته ده چې هر پیډ کې جلسی ده او هر یو فن کې چې د جلسی شته او وی نو بس مخالفین ته وزس خلکو ته سوي چې کوم په سوشل میډیا باندې بیا ستا خلاف دغه پروپاګاندا کوي جی سوشل میډیا والته به زه دا ووایم چې ای خپل چینل مشهوري چې کوم په مسکس وی هغه او چتای دا خبرې وړي فینټ او چتای خپل چینل کې ورګي هغه مشهوري خپل چینل مشهوري ای ته به زه دا ووایم چې دا پهله خبرې ته سوچ کوي پهله خبره مونږ ته کوزيږي نو بیا هغه سوشل میډیا باندې راولي دا ډېری خبرې دي چې هغه غلط ثابت شي او بل دا خبره چې پټکي زمونږ دا دي چې نور هنرمندان دي خو آرټستان دي خو فنکاران دي او په دې په کې پی کې خو کارکردګي چې څوک کوي هغه ته دم دا بسر شي आवाज ماته نه هغه ته دم دا بسر شي صحیح ته دا غواړي چې څومره نور دا شان ته تاسو فیلډ سره تعلق لري هغه له دوم دا شان کپټکی ورګي اعتراض نشته نو بس کوم خو هنرمندان وینو ورته کې ویل خامه سیره کله نور څه شته نه خپل مینوالو ته بس ما مینوال ته ډیر شکریا ډیر مننه زاده کوم چې څوک زما عزت کوي څوک ما په دې خوشاله دي ډیر شکریا زاده کوم دا غي او دا د کوم د پیړ والے سره ستاسو خبره راځي نو تا خو ویلو چې زه پیړ په پرېدم او بیا به دا شانتي او سو سماجی کارونه کوم نو هغه هم شریک کنه او بالکل ولی نه خو تاسو ته مخکې ویلي دي اوس هم ما او چې خیری وخت راشي نو میډیا والے به تاسو په میډیا ټول وګورئ ټول خلک به بیا وګوري هغه چې وخت راشي که خیری صحیح شو کتونکو دغه مرکه یا د خبره مقصد مې داو چې ډېر خلک وي تنګ شوي وي که د ازادي مارچ خبره کوي یا که دغه شان په ملک روانه ګراني ده د خلاف وزم د احتجاجونو دغه لړۍ ده د نه علاوه نور هم دغه شانتي د ټیکسونو کې تاجران تنګ دي دغه شانتي په مسافرۍ کې او ځوانان تنګ دي او بیا دغه شانتي زبم چې په شاعرۍ کې شاعران تنګ دي نو دغه شانتي اور بھی غم ہے نا نور می شوشتا او خاص کرا خلکو له چې هغه نور سکار نه وي نو مونږ هم پیرو کړی ځکه چې بیا به مونږ هم راځو ځکه چې سټوري مونږ کړی وي نو لازمي خبره ده مونږ به راځو او د هغې سره به بیا دغه شانتي دغه سپیناوی د خبرې کوو نو ما ته جي زه به ووایم چې پټکې په سر شوې ده ته او د ټلیفونونو پټکې ما ته په سر زه به وایم چې بلا رینګونو خلک راځي او څوک وي زه درته لمبر راکړم نو زه دلته یو ښکاره خبره وکړم جي د لمبر ما سره نه وي جي او یا دې موبایل ساتي یا نه د لمبر ځان سره نه ساتم زمونږ یو بل ملګری دی چې نوم یې نه اخلم د هغه په ترو باندې زمونږ د سره رابطه کېږي ځکه چې په خپله دونه خپل هنر کې بیزي وي زمونږ نور کارونه مې یوازې دا خو نه دي دلته کې فیلډ ریپورټینګ دی او د ادارو دغه کارونه خو بیا مې ضروري ګڼله او خاص کر ځکه چې یو پټکي والی ایشو وه د دنیا خلکو ته مسله جوړه کړې وه د دنیا خلکو ته مړه پټکي میلو شو نو که پکې احمد ته یا ده ته پکې هم میلو شو نو
ښه خبره ده. او دی ورله خو د دې پټکې نه دی ورکړی چې تا مثال په طور د هغه کړی دی جنګ دی کړی دی یا دې توره کړې ده. دلته جي د پیغام انسانیت ته د پروګرام نومو دا دلته کې جي د ایوارډ دی. په د ایوارډ درته دا نوم ویم په د ایوارډ لیکلي جي وومن آرټسټ چې کومه ده دا ویلفیر دی او دا د سماجي شخصیات چې کوم وي چې کوم انسانیت خدمت کوي. د انسانیت خدمت داسې نه چې دی ځان ډاکټر جوړ کړي او هسپتال کې د مریضان ګوري. هغه خلک چا چې سنا سکار د خپل کمیونټي لپاره کړی دي. لکه مثال یو سړی دی مطلب باجه وخي یا د رباب وخي هغه بیا د خپل هنر سره څومره تړلي خلک دي د هغې خدمت کوي. مطلب چې په هغې سخته راشي په هغې تکلیف راشي د پیسو پورې ورسره امداد کوي. دغه شان کمیونټي چې وي یا که دا نور عامې ټولنې وي لکه زمونږ جرنالسټان دي جي نو جرنالسټان هر سړی ځان له خپل خپل سټوري کوي خو بیا چې په جرنالسټانو کې به چا سخته راشي څوک ښه رپورټ هم کړي هته هم ایوارډ میلو شي. نو دغه شانتې دي هم خپله کمیونټي ده که نه جي چې کوم ټرانسجنډر دي څوک چې د الله له طرف نه دي دغه شانتې دي نو د دې خپله کمیونټي ده. آیا روز جي پرون مې په یوه سټوري کته تقریبا په دې کال کې 14 خواجه سراح داسې وو چې هغه ووجلی شو 14. دا هم د چا بچي دي د مسله خو نه ده واده له خادی له یا داسې پروګرامونو له خو بوځې په میاشتو ورته هم انتظار کوي. زه به درته ویم جي دا احمد ما سره ناست دی د ده چې کوم ځای دی داسې خلک بارته زوخ یم چې اکثر مونږ یې پیژنو بیا مونږ ته خدای ته ورځم دا نوم مال خپل ودونو پروګرامونو له جي بوځي او چې پټکې ورته میلو شي بیا ورسره پې مسلې کوي. زه به ورته جي داسې خلک هم وښیم د سوشل میډیا زه په چا اعتراض نه کوم نه زما اعتراضاتو سره څه کار نشته. که ده ورسره انټرویو مرکه ریکارډ کړي نو بیا یې د ملګري دي خو چې دی ورسره انټرویو نه کوي ورته وایي چې نه زه تا سره مرکه انټرویو نه ریکارډ کوم بیا په میډیا او په سوشل میډیا یو اور بلکې هغه انګور تراوه ولا کیسه ده که نه جي هغه دا مین مسله دا ده. بالکل ځکه چې میډیا ځینې خلک دي هغې وایي چې مونږ میډیا راغلی د خپل دا ووایه دا خو ښکاره ووایه د خلکو څومره میډیا تا پسې ډېره میډیا ما پسې راغلې وه او خاص کر چا به نوم نه نوم مال یو میډیا نوم هم نه بس صرف داسې وایي چې کم خلک دي دا میډیا ما پسې ډېره راغلې ده نوم نه علم ځکه چې نه نوم به چا نه او میډیا ډېر راغلی ما پسې انټرویو لپاره خو زه چاله انټرویو داسې نه ورکوم هر چاله نو ځکه بیا ستا مخالف شو. بالکل دغه خبره و جي په خپله فلم ته وورده که انټرویو ورکړی و نه بیا به له ده ملګري خو انټرویو ور نه کړه نو دغه مسله جوړه شوه او پاتې زما خبره شوه. نو مونږ خو یوازې دا نه ده مونږ خو نور هم سټورو باندې ډېر څه کار کړي دي. الله دې د دم عزت وکړي چې دومره غټ ایشو او ضروري ګڼل او خواهشمند و چې اسماعیله ته پې ډېره ښه خبره وکړي. نو دا نننۍ زمونږ دغه خصوصي مرکه په دې کې تاسو د پټکي د خبرې مو واورېده او ما تاسو ته وویل چې د پټکي هغه تاریخ مې هم درته مختصر بیان کوم او په دې باندې به دې پټکي په اچولو باندې به زه تاسو ته د ډاکټر سهیل صاحب کوم نن سبا د پښتو څانګې چیرمین دی په عبدالولي خان یونیورسټۍ کې او یو ډېر ښه سکالر دی د پښتو په لفظونو په هنر په هر څه پوه دی په موسیقۍ په هر څه پوه دی. هغې سره به هم په دې اړه باندې مرکه کوم د دې نه بعد او ضروري ګڼم چې دوی هم کینوم هغې هم کینوم او چې څه سوالونه د دوی وي او څه سوالونه د هغې وي ستاسو جوابونه بلکې په دې چې کوم کمنټس راځي دغه کمنټس ستاسو خپل سوالونه کېدی اکه سوالونه به ډاکټر سهیل صاحب نه دوی به مخکې انټرویو کوي چېرته چې هم یې ښاد او آباد اوسې کیمرامین نوم نه اخلم دوی زما نوم به نه اخلي. ماملیک اسماعیل اجازت ورکړې د لوی الله په امان.